أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 41 سورة مریم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذکر یاد کا فی الکتاب پدی کتاب کی ابراہیم قصہ ابراہیم علیہ السلام انہو دا ابراہیم علیہ السلام کانو صدیقا رشتین نبیین پیغمبرو اس کله چې قال ویل دلی ابي خپل پلار ته ویل یا ابت ای بابا لما تعبد ولت عبادت کوي من دا غچ ما دا غچا دا غشیان لا يسمعو جن په خپل اوریدل کولای شي ولا يبصرون سلیدل کولای شي ولا یغنی نشي لري کولای عن کستانه شیان سمرز یا ابت ای بابا انی د چې ما قد جاءني راغله ماته من العلم علم ما اغه علم لم يبتکا چې تا ته نه راغله فتبینی نو د ما تابعداري وکا په دې باره کې اهدی کا د الله رو خیمت تا صراط الله مسویا سلام د اسلام. یا ابت ای بابا لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان ان الشیطان دک شیطان چې د کان د للرحمن د خپل رب عصیا نه فرمانم. یا ابت ای بابا انی د چې ما اخاف یریګم ایمسکا چې وبرسی در تعذاب عذاب من الرحمن د الله طرفنا پتكون شیبت للشیطان د شیطان ولی ملګری. قال نو پلار وتوی اراغب ولت اوخت یا انت تان الهتی ما د خدایانو د عبادتنا. یا ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام لئن لم تنتهي كمن نشوت ای بچیا لارجمنک د بلی پکانو مړ کم وهجرنی او زدر شر زمان ملین ډیر مدام. قال ابراهیم علیه السلام ورته سلام سلام دی علیک پتا لاړم درنه ساستغفر وجب بخنه غواړم لک استاد پر ربی د خپل رب نه انه دما د رب کان دی بی په ما حفین مهربان. واعتذلكم او زسندكم استاسنا وما داغ چانه تدعون چې تاسو را بل من دون الله د الله په زتام پرې د مو دغه بوتانم پرې دم وادعو زرا بلما ربي خپل رب عسا کې دي شي الله اكون چې د نشم په دعای ربي د خپل رب نه په وختو کې شقین بین مرادا. فلما کله چې اعتذل د ابراهیم علیه السلام پرې خودل هم دا ټول وما اوغه شیان یعبدون چې دی عبادت کو من دون الله د الله په هجرت وکړو. وهبنا من ورکو له هو غلی اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام نو کلن او هر یو جعلنا من ګرځول نبی پیغمبر. وهبنا ورم کله هو ما غیل من رحمتنا د خپل رحمتنا وجعلنا ومګرځول لهم د دې پار لسان صدق جب درشتیا والی نو چتا. واذكر یاد او فل کتاب په کتاب کې موسی علیه السلام انه دا کان هو مخلصا مخلص ونه کان هو رسول پیغمبر نبی ونادیناه من غی आवाज کو دته من جانب التور دا طرف الایمن د کوه تور خین طرفنا وقربناه رانزیم کو ځانتا نجین بخبر د پاره. ووهبنا من ورکو له غل من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه دا غرور هارون علیہ السلام نبی پیغمبر. واذكر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه دا اسماعیل علیہ السلام کانو صادق الوعد رښتیا په وعده کې وکانه و دا رسول پیغمبر نبی وکانه و دا یامر حکم به کو اهل خپل کور والو ته بالصلاه د مانزه او زکات او د زکات وکانه و دا عند ربی د خپل رب په نسبانی مرضیین چې راضی وتی الله. واذكر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې ادریس علیہ السلام انه دا ادریس علیہ السلام کانو صدیقا رښتینی نبی پیغمبر. ورفعنا اوچت کړه مو د مکان یو ذات علیین چې روچت زیره اولئک الذین دا کسان دي انعم الله چې الله انعام کړی علیهم باغی باندې من النبیین پیغمبران من ذریه آدم د اولاد د آدم علیه السلام نو ممن او دا چالنا حملنا چې موږ اوچت کړیو مع نوح د نوح علیه السلام سره ومن ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نو اسرائیل او د اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام وممن او دا غنه هدینا چې موږ هدایت کړو واغی ته وجتبینا منتخب کړی مو د دین د غلبې د کار لپاره. اذا کله چې تطلا تلاوت بشو علیهم په دې باندې آیات الرحمن آیاتونه د الله تعالی خرو پرې بوتل دی سجدن بسیدا بوکین او جړل وین. فخلفان رسل من بعدهم د دین رست خلف ناکار نسل اضاعوا الصلاه ذایق لمنزون لرا تبعوا الشهوات او تبداری کول خواهشاتو پسو په نظر دی القون چې دی ملو شي غیم د سرکشي سره الا من سوا د اغه چانه تاب چې توبه وباسي و امنو ایمان راوړي او عمل وکي صالحا نیکمن په ولای کنو داسې قسم خلک چې يدخلون دی بنو دی الجنه جنت ولا یظلمون ظلم بنکی په دی باندې شي دربر جنات عدن جنتونو د همیشوالي التي اغا وعد الرحمن چې الله وعده کړی د عبادت د خپل بندیانو سره بالغیب په شیشه انه شاندار د الله کان دا وعده وعده دی الله تعالی ماتین راتل بو د خامخه کی لا يسمعون دی ناوري
فيها په دې کې لغون نه باوري په دې کې لغون بهوده خبره الا سلاما سوا د سلام نه ولهم یبدی لپاره رزق رزق دی بها په دې کې بکرتن سحر واشي نو ماسوتن تلک الجنت دغه جنت دی التي هغه جنت نوري سوچ منګ ورکو من عبادنا خپل بندیانو ته من هغه بندیانو ته کانه چې تقین هغه متقین وما نتنزل او نه نازلو منګه الا بامر ربک من نه راکوزیږو الا بامر ربک مگر ستا د رب په حکم باندې له د الله دی ما هغه څه بین ایدینا چې زمونږه د مخې دي وما هغه خلفنا چې زمونږ وروسته بس کېږي وما هغه بین ذلک چې دواړو په منځ کې څه دي وما کان نه دی ربک ستا رب نسیان چې د هغه نه دی سیر شي رب السماوات چې رب د اسمانونو دی والارض او ځمکې دی وما هغه بینهما چې ځمکې اسمان منځ کې دی فاعبده عبادت وکړه دغه الله واستبر او ټینګ پاتې شلې عبادت د الله په عبادت کې هل تعلم آیات معلوم دی له د سمین په دینم باندې سو ويقول الانسان یا اذا ما مت کله چې د مړ شم له سو په نظر د اخرجو چې دبا را پاسول شم حین ژوند دی او لا یذكر الانسان والانسان نه دی ان چې موږ خلقناه پیدا کړی دا من قبل دین مخکې ولم يكن دا شی انت شی په رب کانستا په رب مې قسم لنحشرنهم د براج موږ براجم کو دوی لره والشیاطین او شیطانان لره ټول لره ثم لنحضرنهم بیا به موږ حاضر کو دوی لره حول جهنم د جهنم چاپیره جثین پړمخ ثم بیا لننزعنا موږ براو باس من كل شیء د هر ډلینه ایهم چې کم یو اشد سخی علی الرحمن د الله په مقابله کې اتین په سرکشه کې ثم بیا لنحن موږ ته پتر عالم لنحن موږ چې عالم موږ ته پتر موږ پیجن بالذین خلقهم چې هغه اولادر مستحق دی به د جهنم سلیند نه دي نکته ورننوته وان منکم او نشته پتاسو کې هر یو الا مگر واردها وردیو پر جهنم الحمد دې وساتي کان دی علی ربک استا پر رب د طرفنا حتما دا یقیني مخزیان پور فیصله شوی ثم بیا ننجی من ببچو ساتو الذين اغخلق در جهنم نه اتقوا چاغي متقین دي ونظروا او پر بغدو الظالمین ظالمان فيها پر جهنم کې جثین پرمخ اللهم اجرنا من النار واذا کلا چې تطلا تلاوت کړي شي علیهم په دې باندې آیاتونه زمونږ بینات واضح معنا ولا نو قال الذين كفروا ذا كافرون وللذين كفروا تامنوا چې مان راوړه چې ايل الفريقين کوم یو ډله خیر ډیره خدا مقام د مقام په لحاظ سره او احسن ډیره خدا ندین د محفل په لحاظ سره وکم اهلکنا سونه هلاک لمونږ قبل مخذن من قرن پیړی هم چې هغه احسن ډیره خسته او اساسا د سامان په لحاظ سره ورینه د لیدو په لحاظ سره قلت ورته من اغسو كان چې په دلاله په گمراهی کې فلیمدد نو هغه وغزی له دی الله تعالی فلیمدد له الرحمن مدا قل ومن اغسو كان چې په دلاله په گمراهی کې فلیمدد نو غزی له دی بر الرحمن والله تعالی مدن مدا یعنی مهلت ولا ورکی حتی تر دې اذا کله چې او ویني دوی ما اغه عذاب یوعدون چې وعده کې ګرځي سره اما العذاب یا بل عذاب ورکی و اما الساعه او یا ول قیامت راولي نو یا په دنیا کې ول عذاب ورکی د قیامت کې بولا هغه سزا ولور کې فسيعلمون پس یعلمون نو بڑے وته سس کی د دې لپاره چې یا خو د په دنیا کې د مستحق شي عذاب په دنیا کې راشي یا قیامت کې بولا عذاب ورکی پس او په نظر دې پس یعلمون نو پته به لګي دوی ته من چې کم یو هو هغه اشر نکار د مکان د مقام په لحاظ سره او عذاب کمزورې جوندن د لخر په لحاظ سره ويزيد الله ذاتي الله تعالی الذين خلق اهتدوا چي په نه غلار دي هدن هدایت والباقيات باقي پاتي الصالحات نیکی چې خیر ډېر خیرین در رب کستا در رد طرف نه ثوابن د ثواب په لحاظ سره خیر ډېر خیر مردن ده واپس په لحاظ سره افرایت آیت لیدل الذي اغسل کفر چې کفر یو کو بیا آیت نه زم پاتونو وقال وی ول اوتین مال براکل شي په اخرت کې هم مال دغه شان ولدن او بچي اطلع الغیب ولید د غیب نه خبر دی سو امید تخذ یا غنی د چرتنی ولید عند الرحمن د الله سره عهدن ځان له سوادا کلا خبردار دا سینه د الله سره سوادا نشتا سنكتب والله منګ لیکوم هغه خبر یقول چې وایي دوی ونمد او منګ غزود له د در پار من العذاب د عذاب نمدن د والله یعنی منګ مهلت ورکو دل چې د عذاب مستحق شي ونرثه منګ بدیل ډېر اوګه د عذاب ولورکو ونرثه او منګ ته پاتې دی ما هغه خبر یقول چې دی وی دی چې کوم خبرې کوي د الله متعلق یا تاسو متعلق نو دا ټول ما ته پاتې دي انجام زما سره کوي دی بازو لبره دی ونرثه او مونږ ته پاتې دي دا ما هغه خبر یقول چې وای ویاتینا او راضی به مونږ ته فردن یوادي به حساب کې نه بوسه بچي او نه بوسه مالی او نه بوسه د ډل ټپلې واتخذوا دین ول من دون الله د الله په مقابله کې الیتن خدایان لیکونو دې لپاره لهم چې شي د دې لپاره عزن ملګری
کله خبردار سيکفرون هغوی به په خپله انکار وکړي عبادتهم د دوی د عبادت نه ویکونون او شي به هغوی ټول علیهم د دوی په مقابل کې ضدا مخالف الم تره ولې ته نه ګورې انا چې موږ ارسلنا الشیاطین موږ لېږلي شیطانان الکافرین د کافرانو خلاف تعزهم چې سکونډارې بور کوي هغې له ازن په سکونډلو سره تعزهم الم موږ شیطانان لېږلي دي چې دا د کافرانو څه کوي تعزهم عزا غلوي هغوی په غولولو سره فلا تعجل علیهم نو زر مه غواړه عذاب د دوی دپاره انما بېشکه نعد لهم موږ شمارو د دوی دپاره عدن شمارل د ورځو یوم په هغه ورځ باندې نحشر المتقین چې موږ به راجمع کوو متقیان الی الرحمن الله طرف ته وفدن په ډله کې په ګروپ کې ونسوق المجرمین شړو به مجرمان الی جهنم جهنم ته وردن په ورټې شړلو سره لا یملکون نه به مالک الشفاعت د سفارش الا من سوا دغه چا نه اتخذ چې هغه نیولي عند الرحمن د الله سره عهدا ځان له وعده وقالوا اولي اتخذ الرحمن ولد الله تعالى ولدا ځان لزوی لقد جئتم تاسو خو راوړو شیان یو کار اد الناس نه تکاد السماوات قریب د چې اسمانونه تفطرن وسلیږي منه د دې په وجه وتنشق الارض او وسلیږي ځمکه وتخر الجبال او پریوتي غرونه حدن په پریوتلو سره ان دعوا په دې خبره چې دی راوبلل الرحمن د الله دپاره ولدن دی د دې چې وی الله ذوی نیولی د الله دا دونه لویه خبره ده چې که غرونه پرې پوه شوي وي غرونه به شلېدلي وي او که ځمکه به شلېدلي وي او که غر اورېدلی وي غر به راغښتی وي وما ينبغي نه دي مناسب للرحمن د الله دپاره ان یتخذ چې ونیسي ځان الله ولدن وی ان کلو نه دي دا ټول من هغه څوک په سمج په اسمانو کې الارض په ځمکه کې دي الا مگر آتی راضي به الرحمن الله ته عبدا د بنده په حیثیت لقد احصواهم الله شمېرلی دوی وعدهم او راګیر کړي دي وعدهم او شمېرلی دي عدن په شمېرلو سره یعنې الله ته یو معلوم دی وکلهم او هر یو چې دی آتیه راضي به دی الله ته یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فردن یوازې ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملو او کړي دي الصالحات نیک عمل سيجعل وبګرځي لهم د دې لپاره الرحمن الله تعالی ودا محبت فانما نو ای پیغمبر یقینا یسرناهم آسان کړی دا کتاب بلسان کستا په جواب لتبشر د دې لپاره چې تذیر ورکې به د دې په ذریعه المتقین متقیانو ته وتنذر او تویر به په دې باندې قوم لدن جګړه وکم اهلکنا سونه هلاک کړي دي موږ قبلهم مخکې دینه من قرن پیړۍ هل تحس ولې ته اوس محسوسې منهم د هغې من احد د یو تن دپاره یو تن پکې چېرته شته او تسمع یا تاوري لهم د هغې رګ ځم څه کشار دخپو یعنې اوس د هغې نام و نشان هم نشته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین